مونږه پرون په دې کنټرول پینل کې BitLocker ډرایو انکریپشن دا مو یو ډرایو ته پاسورډ څنګه ورکول کیږي دا مو اوس راځو یو بل پلیټ مونږ سره د چاغې ته ډیوایس مینیجر ویل کیږي اوس ډیوایس مینیجر څه کار کوي نوم نه ظاهره د ډیوایس الی ته ویل کیږي یو پارت ته ویل کیږي دا ماوس یو ډیوایس دا کیبورډ یو ډیوایس دی دا مایک یو ډیوایس دی مینیجر نه مطلب دا دی چې دا کوم څومره ډیوایسونه چې کوم دي مینیجر مرکز دا دی یعنی مطلب کچا دا کوېسچن وکړو چې آیا دا ډیوایس مینیجر څه کار کوي نو ته ورته وایا چې کچرته مون دوه کارونه کوي یو کار دا دی چې څومره هارډویر پارټس سافټویر نه هارډویر پارټس چې مونږ سره په کمپیوټر کې انسټال دي دا غي لیست مونږ ترا کوي ان چې کوم انسټال له کوم نه د لیستونو مونږ ترا کوي یو کار دا دی دویم کار دا دی کچرته یو څوک واړی یو هارډویر یو پارټ ارزي غوندي بند کی واپس ورته سکی خلاص کی دغه د موږ سوایو د ډیوایس مینیجر کار دی راشه ډیوایس مینیجر باندې کلیک کا اوس ته وګوره دا ډیوایس مینیجر دی وګوره څومره پارټس انسټال دي ټول لیست راغلی ګرانه غلې کوم لاوډ سپیکر پکې دی بیټری کما دا بلوټوث پکې کم یو دی کیمرا پکې کم یو دا کوم هارډ انسټال دی اډاپټر پکې کم یو دی دا ټول پکې شته کنه کیبورډ ماوس مونیټر ال سی ډي دا ټول راغلی کنه او د سیم کولای شي رائټ کلیک څه شي لګلی دي مینیج د مینیج چې کله په دې باندې کلیک وکړو دا غي نو ورسته ورشي ډیوایس مینیجر دلته بل اپشن راځي هغه اوس کلیک کړئ دا ډیوایس مینیجر کله وړو بیزل باندې کولاوي نو ټایم اخلي مینجمنت کولاو شو ورته لیکي ډیوایس مینیجر په دې طریقه کولاول شي هغه طریقه نو لازم کنټرول پینل تا او بیا لازم ډیوایس مینیجر تا وګوره کولاو شو نو یو کار خو یو که هارډویر پارټس یو خودل کنه زه غواړم یو هارډویر پارټس ابزه غوندي بند کوم فار ایگزامپل لا کیمرا ده کنه زما په دې کمپیوټر کې لګی دی زه غواړم دا بند کوم سو کلیک کړم تکي دا کیمرا ما سره رائټ کلیک ډیسیبل and then oh yes اوس دا کار نه کیدا بند شو اوس که چاته زه ویډیو کال وکم آډیو کال وکم کیمرا به وي خو کار باندې کوي واپس راشه رائټ کلیک کا انسورت وایا انیبل او صبر کا بیرته کولا شو مقصد باندې پوه شو دا شنو خو تاسو یو څوک ته چې هارډ ډیسک ختم کا ورک هارډ ډیسک نو ورکی یعنی هارډ ډیسک نه بندي هارډ ډیسک ولې نه بندي چې موږ وینډو په هارډ ډیسک پراته ده په وینډو باندې کمپیوټر روان دی او ته دې وینډو لري نو کمپیوټر په شي ولګي مقصد باندې پوه شو لګا نو یو کس راشي د سیدارو کې زه هم چې د کارو شي دا ای ډرایو ته زه غواړم چې دا ورکشي دا څوګونه ګوري نو څنګه ورکوي دا غي د پر به ترازي رائټ په کلیک کی شرط برازي مینیج د مینیج نو ورستا با راشد تکي ډیسک مینجمنت باندې چې کلم کلیک وکړو ټول راغله سی دی ای مون سره دی اف دی زه غواړم دا یو رکم کنه رائټ په کلیک کی چینج ډرایو لیټر ان پارټیشن په دې باندې په کلیک کی دلته ایشته کنه جست ریموو yes then close اوس راشه رائټ کلیک and then open شته نشته زه غواړم دا بل مرکمه رائټ کلیک یا به زه به دا بل راولم مینیج نو ورسته ډیسک مینجمنت لازم رائټ کلیک چینج ډرایو لیټر ان پارټیشن په دې باندې وکلیک ایډ دلته نو ورته شی انتخاب کا توره A B C D F هر یو وي جست اوکے کلیک ور انتخابي کیږي خو ډي صحیح دی اوکے دین کلوز راشه دس پی سی کولاو کا اوس دا F وګوره C D د به یو لیکل شي د F په ځای لیکم مطلب دا به زورک کما نو ما شانت مینیج
او دا غینه وروسته ډیسک منیجمنت را بس رائټ کلیک کا چینج ډرایو لیټر ان پارټیشنز که چینج راولي خو ریموو باندې کلیک مکمل به ختم شي ایډ سره واستل شي زه چینج کوم څه شي اینکا بس اوکے then okay yes say बाबा ड्राइव लेटर में और बदल के ना उस खबर नشته مقصد باندې تاسو پوه شئ نو دا کار موږ سره د ډیوایس مینیجر کارو او ور سره موږ د ډرایو هایډ کول دا غیر پس موږ سره یو بل اپلیټ د چاغې ته ویل کېږي ټرابل شوټینګ څه ورته ویل کېږي ټرابل شوټینګ دوه لفظونه دی یو ټرابل بل شوټینګ دلته د ټرابل نه مشکل مطلب د مشکل او شوټینګ نه حلول دی مطلب دلته شوټینګ کو جب مرګ شوټ کول دی لیکن ته مطلب دا چې سره حلول ته ویل کېږي یو مشکل څه کول یعنی په کمپیوټر کې یو مشکل راغلی خو په دې نه پوهیږي چې دا مشکل څنګه حل کړم خود مرته ته معلوم دی فار ایگزامپل چې دلته پس کې مشکل له اته معلوم دی دا غیر پر پته سو کی دا بشي ټرابل شوټینګ باندې وکلیک کی ستاره پښتنه کې چې ستا مشکل آیا په پروګرام کې دی یعنی پروګرام مخکې کار کول او سې کار پرې خېده خو په دې کلیک کا کوم هارډویر کې څه مشکل وي یا په ساوند کې نو په دې باندې کلیک کا کله نیټورک په انټرنیټ کې مشکل دلته کلیک کا او که سیستم یا سکیورټي کې څه مشکل دلته کلیک کا نو ستاسو چې څه شي کې مشکل وي فار ایگزامپل زه د هارډویر کې فرق دی جست هارډویر اند ساوند باندې وکلیک کی بیا د پښتنه کې چې آډیو کار نه کوي که ریکارډینګ کار نه کوي که نیټورک کار نه کوي که پرینټر کار نه کوي نور آپشن نو څه کولای شي یو آپشن او سلیکټ کولای شي څنګه فار ایگزامپل پرینټر کار نه کوي جست پرینټر باندې وکلیک کی اینڈ ایڈوانس تبراشي او دا غنه وروسته دا ټیک مار آن وساتي دا ټیک مارک موږ ولې آن ساتو دا په دې خاطر ځان ساتم دا دې مطلب دا دی وی اپلای ریپیرز اتوماتیکلی یعنی که مشکل له پیدا هغه حلم په خپل کاته ته نه پرې په خپل حلې جست نیکسٹ اوس وی ډیټیکټ پرابلم ډیټیکټ وی اخستلو ته یعنی ګرځي مشکل پیدا کوي چې کله پیدا کوم دا غنه پس به تاسو وی ریزولوینګ پرابلم ریزولو وی حلولو ته اوس راځي دي چې زه کلوز وکړم ګرځي ټول سیستم چې کې مشکل په کم په پرینټر په کم ځای کې مشکل پیدا کیږي ما سره ټیم په دې خاطر چې ما سره انټرنیټ هم کنیکټ دی مشکل دی انټرنیټ سره کنیکټ دی تر حالت نه راخلي خو وجه زه سبا کوم کلیم کینسل باندې بکلیک کوم ټایم ډیر زیات اخلي نو مقصد باندې تاسو پوه شولې په دې ټرابل شوټینګ په تر باندې چې ټرابل شوټینګ څه کار کوي څه مقصد دا واره استعمالېږي دا شنو بل موږ سره چې پروګرامینګ فیچر بعضی وخت کې ګوره زموږ موبایل کې یو زیپیر فار ایگزامپل زیپیر سافټویر دی یو کس کو چې دا زما د موبایل نه لري کا ختمې کا څه شي ورسره موږ کوو ان انسټال کوو سبب ان انسټال کوو د ان انسټال نه د څه کیږي چې د سافټویر سره چې څومره فولډر راغلي وي دا مکمل د جرنی ختميږي ان انسټال سره یو ډیلیټ هم دی ډیلیټ څه به ظاهري شکل ورشي نور دنه چې کوم فولډر دي د دې فایلونو دي اپراتای خو ان انسټال سره د سیو چې د جرنی نه ختميږي کمپیوټر کې یو پروګرام مثال تا غواړي چې تی غواړي هغه ته ان انسټال کی دایمي لپاره ختم کی نه استعمالي نو پروګرام ان فیچر باندې وکلیک کی او دا غي نه روسته به تاسو ټول پروګرامونه شو کی چې کوم پروګرامونه ستا په کمپیوټر کې انسټال کی دي چې ستا کمپیوټر کې زیات وي یا دینم کم وي یا دینم زیات ورسما کمپیوټر کې دومره لوډینګ روان دي نورم لوډ کړي دي ما دومره انسټال کړی دي هر چا ضرورت وي ما کوم ضرورت مطابق انسټال ورکړي فار ایگزامپل زه غواړم چې دا یو ډیلیټ کما او رائټ بکلیک کی چې لیکل دي ان انسټال دین دا یس ادا یو ریکارډر ما مخکې انسټال کړو چیک اپ د پاره خو سې نه استعمال ما سي فوزول پروت تیار مخې لراغلي بس جست ختم دا وره دایمي لپاره ته غواړي یو سافټویر ختم کړي د خپل سیستم نه په دغه طریقه باندې تکول شي چې څوک ختم کړي مقصد باندې پوه شولې دی باندې